اور که انصاف کوي موږ ورته محتاج یو. دیو جن شریعت ډېرې فیصلې د ډاکټر غاړې ته اچولي دي چې دې کې د خپل ضمیر باندې فیصله کوه، دې کې د مفتي نه د فتوی اخیستلو اجازت نشته دی. هغه تفصیلي او بحث هغه به بیا چېرته وکړو انشاءالله. دویم دا چې اندقه دا ډاکټر دی چې دا مونځ نه کوي چې زه خدمت خلق کوم، د انسانانو خدمت کوم، دا تشو متیازو ته ټایم وباسي که نه وباسي؟ سهار چې دا 8 بجې کلینیک ته لاړو، شپې 8 بجې راځي، ولې دی 12 غنټو کې د تشو متیازې نه کوي، ډکې متیازې به نه کوي، چای به نه څښي، اوبه به نه څښي. نه چې تا دپاره ډکو متیازو دپاره وخت شته، تشو متیازو دپاره وخت شته، چای دپاره شته، روټۍ دپاره شته، نو مونځ دپاره ولې وخت نشته؟ چې څنګه د ډکېدل تشېدل د خپل میشن ګرځولی، دا رنګې د مونځ دا د الله په حق دی، دا به ادا کوې، په دې نه خلاصېږي. دیو جنه زمونږ د ایجوکیټډ طبقه کې چې کم د یونیورسټیز کې پاتې دي، کالجونو کې پاتې دي، د دوی ذهن داسې جوړ وي. د سیکاز یونیورسټي کې یو میډم وه، میډم مطلب دا چې کم فیمیل لیکچرر وي، هغې کې یو ملګری هغې 4 میاشتې لګېدلي وي. جمعې مونځ اذان وشو، نا سټوډنټ میډم ته پاسېدلو ټیچر ته چې پلیز مونځ ټایم دی، لږه وقفه وکړي، مونږ به مونځ وکړو، بیا به راشو کلاس په واخلو. هغې ورته جواب کې ویلو چې دا سبق ویل دا فرض دی اور د مونځ ځان لا پرسنل عبادت دی، بې بعد کې وکړه. نو مفتي ذاکر حسن صاحب ته رالو چې جی دې څه حکم دی؟ وایي میډم مونږ ته داسې ویلي. مفتي صاحب ورته وایي چې دا مې ورنه لرې کړه چې څه پتې کېږي، دا هغه ده، دا مې نه، دا میډم نه، دا ډمه ده. دا زمونږ دا ذهن پروان چړویږي په دې سکول یونیورسټي او کالج کې چې خیر دی دا تعلیم وکړه، مونځ سره به بیا ګورو. دې تعلیم تپوس د الله رب العزت نه کي، خو مونځ تپوس به درنه کوي. د ډاکټرۍ تپوس نه نه کېږي، خو د مونځ د سجدې تپوس به درنه کېږي. انجینیر، پایلټ او صدر او وزیر اعظم او وزارت دا بعد کې خبرې دي، خو د مونځ تپوس به درنه کېږي. نه دې وجې نه د عباداتو کې به فرق چې وپېژنې، دا اشکال به بیا نه، انسان ذهن کې بیا اشکالات نه پیدا کېږي. داسې ډېر خلک دا ټرسټونه چلی، فاونډیشن ارګنایزیشن چلی، هغې ته وایي چې هلکه عبادت مونځ ټایم دی، نه نه مونځ نه کوم، زه د غریبانو خدمت کوم، بس دا عبادت دی که نه؟ نه خدای بنده غریبانو خدمت خو دې خلکو کې ډېر دي چې هغه نه کوي، هغو سره بیا څه کوي؟ تا دپاره صرف عبادت دی، د خلکو دپاره عبادت نه دی. نه دې وجې نه چې کم الله رب العزت کم احکام مونږ باندې فرض کړي، هغه برای راست عبادت دی، هغه به خامخا کوي. اور نورو کې مونږ ته آپشن راکړی دی، کدا کې دی کې ثواب دی او کدا نه کې نه تپوس نه کېږي. لکه یو سړی دی هغه د انسانیت خدمت کول غواړي، زه غریبانو سره مرسته وکړم. تاسو کې ډېر خلک دي غریبانو سره مرسته نه کوي، خو مونځ کوي. نه د غریب ته چې کم کوي هغې ته اجر ملېږي، او چې کم نه کوي هغې نه تپوس نشته دی. ها خپل ثوابدید باندې کوي، غزان لا خبره ده. نه د دواړو عباداتو کې به فرق وپېژنې. دې وجې نه د روژه فرض ده اور مقصود به ذات عبادت دی. دې وجې نه روژه د شرعي عذر نه بغیر پرېښودل دا جایز نه دي. که یو سړی وایي چې زه غونډه ورځ دا غریبانو کې وړه تقسیموم، روژه نشه نومېږي. نه څه خیال دی وړو تقسیمېدو سره به دې د روژه معاف شي؟ روژه ونیسه، وړن تقسیم که، دا کمال دی. نو زما د خبرې مقصود دغه دی چې مخې ته رمضان مبارک میاشت روانه ده اور هغې کې عبادات کول دي، هغې دپاره تیاري کول دي. علماو دا لیکلي دي هر هغه کار د کاروبار یا تجارت یا زراعت ته پوهېږي چې زه که دا میاشت دا ونه کړم نو ما به څه اثر نه غورځېږي، دا کار مؤخر کا، هغه 1 شوال ته اختر ته ورسوه، عبادت وکړه، اختر د بعد به ورسره ګورو. اور که داسې کار دی چې هغه ستا روژه متاثره کوي، نه ځان تکړه که روژې نه مخکې هغه کار وکړه چې روژې کې صرف ته عبادت ته فارغ وي. موږ بدقسمتي سره رمضان مبارک کې بازارونه ګرم شي، اوس دوکانونه ماښام اذان مازدیګر اذان سره بندېږي، اور رمضان مبارک کې شپې 1 بجې پورې د هوټلین کولاو وي، کباب والان کولاو وي، روتو والان کولاو وي، سیخونو والان کولاو وي، سیخ کباب والان کولاو وي، او د کپړو والا، بوټانو والا، چپړو والا، درځیان دا ټول کولاو وي. د دې میاشتې کې الله پاک تنه دا غواړي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مسلمانانو، ای امت محمدیه، ما خو د روژه تاسو باندې دې دپاره فرض کړې وه لکه څنګه مخکې امتونو به یې فرض کړې وه. لعلکم تتقون مفهومي معنی یې دغه ده چې ته ما ته رانږدې شې. اور موږ روژې کې د الله نه نور هم لرې شو. نه څومره بدقسمتي خبره ده. بیا د مال جان الله پاک مونږ ته راکړی دی، که دا زما زندګي ده خو الله راکړي که نه.
او موږ الله سره دا سودا کړي ان الله اشترى من المؤمنین من انفسهم اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه. دا نفس اور دا جان اور دا زندگی مال دا الله پاک سره موږ سودا کړي د جنت په بدل کې. الله پاک موږ ته ویلي چې د ستاسو مال اور جان دا نه ما واخستو دی په بدل کې ما تاسو ته جنت درکړي. اوس دا انفسهم واموالهم بان لهم الجنه چې کله زما مال اور زما زندگی الله پاک جنت په بدل کې ما نه واخستله پکار دی چې ما ته بیا الله پاک مال اور جان نه ورکړي. الله پاک را سره کرم معاملہ وکړه مال یې راته راکړو زندگی یې راته راکړه چې ما ستا د مال اور د زندگی په بدل کې د جنت خو درکړی دی خدا واخله خپل ضرورت ور سره پورا کا دنیا کې مونږه لګي خپل ضرورت ونه پورا کو. دا الله پاک څومره کرم دی ځکه د الله پاک وایي چې دا مال جان ما درکړی دی دا ما د پر عبادت کې ولګوه دا زما لاره کې ولګي دا زما سره په تعلق باندې ولګي. او دا مطالبه د پیغمبر نه هم کړی دی علیه الصلاۃ والسلام. فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله ته فارغ شي نخپل ځان په عبادت کې ستړی کا. دی ورته نه ویلي چې عبادت وکړه دومره عبادت وکړه چې ستړی شي. دیو جن روایت کې راغلو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دومره اوږده مونځونه کولو چې به د خپو باندې به پړسوب راغلو. استاسو نه زه دا تپوس کوم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک دا فرمایي چې کله درته فراغت میلو شي نه زما عبادت وکړه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو خو فراغت اسې نو یا تبلیغ یا جهاد یا د قرآن تدریس یا د حدیث اور یا د دین امت خیر خوئی کې لګیاو. چې کله پیغمبر ته دا حکم دی چې فراغت درته میلویږي زما عبادت کې ځان ستړی کنه ما واستانه خو به طریقې ولا مطالبه کوي زما او ستا ټوله ورځ دکان کې تیریږي بازار کې تیریږي مارکیټ کې تیریږي جرګو کې تیریږي هوټلو کې تیریږي پته نشته کم ځای کې تیریږي ما نه بولې تپوس نه کوي.